ښه ملګرو الله دې خیر کړي. اوس د پلوڅو د بره د ډیرۍ ته راوختېدو. د دې ځای نه به تاسو ته لایو کوریج به هم درکو او دا پلوڅو چارمنګو معیارو دا صدبر کلی دا مختلف علاقې د دې ځای نه ډېر ښه ښایسته په ډاګه باندې ښکاري او دې ډیرۍ ته اوس موږ خیجو. تاسو لاندې نه ګورئ، لاندې ډېر زیاته ډېر په هایټ باندې موږ راوختېدو او دا د پلوڅو د چارمنګو هغه ډیرۍ ده. د دې نه موږ تاسو ته د خواوشا نظارې درکو. زموږ سره اوسئ. د دې علاقو د ښکلاګانې دا نظارې موږ تاسو ته په دستک جندول یوټیوب چینل باندې او په دستک جندول پیج باندې زما سره نثار بای هم موجود دی او د سهار واک دی. د سهار په واک باندې راوتي او زموږ سره اوسئ. ماشاءالله تقریبا موږ راورسېدو. دا کومه ډیرۍ چې وه نو هغې ته بر راوختېدو او دلته پکې څه کار هم لګیا دی، اکسیویټر پکې دی، پټي پکې جوړوي. بهرحال که په دې ځای کې که هر چا هم کور جوړ کړو نو ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردسته کور به بهترین نظارې به. دا مخامخ تاسو ګورئ دغه مونډه دی، تور کیم دی او بیا دغه عریب دی، بډونۍ ده. دا مخامخ چې کوم تاسو ته په نظر راځي دا مخامخ زمونږ کلی دی معیارو. دا مخامخ کلی دی معیارو. زه تاسو ته لږ زوم کوم. دا معیار دی. د دې ډیرۍ نه دې خوا مخامخ دغه سمرباغ دی، درنګال دی، کامبټ دی او بیا د دغه غر نه شاته مسکینې دی، کوټکۍ دی، ګمبیر دی، دغه دی دا څه نوم ورته وایي دغه نورې بانډې دي. بیا دا که تاسو ګورئ نو دا بارډر ایریا ده دغه غرونه. بیا د دې غر نه شاته د دې ډیرۍ نه شاته زه تاسو ته ښیم چې کم کم ځایونه دي. دا تاسو ګورئ ماشاءالله بارک الله څومره ښایسته کلی دی. یعنې تاسو د دې نه اندازه وکړئ چې دا پلوڅو چارمنګو دغه هغه ایریا ده چې کوم تاسو د موبایل په سکرین باندې ګورئ. دا زمونږ ښکلا وطن جندول معیار خو به معیار خو به منې که نه. دا هغه معیارو دی او په معیارو کې بیا دا پلوڅو چارمنګو ده. صحیح ده جي. دا مخامخ دغه کورونه دا غرونه دا مخامخ قندارې دی. کم یو دی؟ ښه دغه قندارې دی. ښه دا مخامخ دا پلوڅو چارمنګو دغه ځایونه او دا چې کوم دی نو دا وایي چې دا وایي قندارې دی. ښه ښه دا قندارې دا دی. ښه جي نو دا قندارې دی. ښه او بیا د هغې نه وروستو ښه نثاره دا راته ووایه چې په لوړ باندې خو ولاړې او دې ځای ته په څومره ساعت کې راورسېدې؟ یاره مونږ خو د پلین روډ رالو کم از کم هلته خو زمونږ نیمه ګنټه ولګېدله. ښه د پلین روډ دې ډیرۍ ته مونږ تقریبا یاره په 15 منټ کې راوختو. 15 منټ کې راوختو د دې روډ نه که نه؟ دې روډ یخ نه. صحیح ده. او موږ په سهار واک باندې راوتیو که نه؟ او نو خو زمونږ واک دغه ځای نه خپل نیمه ګنټه 40 منټ دغه ځای نه رالو. ښه او دا راته وایي دا مخامخ کومه وداني چې ښکاري که نه دا زما په خیال سره چېرته دغه دی دا پارم دی. اچۍ پارم ورته وایي. اچۍ پارم دی. ښه دغه اچۍ پارم دی. ټیک شو. او دا هم ښه ډېر غټ وسیع پارم دی. ګورئ تاسو پارم دی خو بس صرف نوکران پکې ناست دي. نوکران هم پکې ناست دي او خلک به پکې. ښه او دا ایریا جو تاسو ته موږ وښوده دغه پلوڅو دی دغه مین روډ دی د پلوڅو په دغه باندې موږ رالو او مخامخ کلی دغه خو جو معیار دی او دا خواوشاته ډېر ښایسته زبردسته مخامخ ښکاري. بالکل دغه مخامخ ښکاري او دا ډېره ښایسته پلین ایریا ده. په دې کې کند هم شته دی، په دې کې پلین ایریا هم شته، په دې کې ډېر ښایسته زبردسته. یعنې زما خو ځان له ډېره زیاته خوښه شوه. نو دغه پلوڅو چارمنګو دغه ویډیو مې ستاسو سره شیر کړه او رسا د دې ډیرۍ د پاسه یو. نو اوس به موږ د خیر څخه خپل لایو پروګرام به هم چلو. نو د داسې پروګرامونو لپاره زموږ دستک جندول یوټیوب چینل دغه لازمي تاسو سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ او دغه زموږ د علاقې د جندول دغه ښکلاګانې به تاسو ته همیشه لپاره میلاویږي. دا ملګرو موږ بره د ډیرۍ ته ختلي وو او دا ډیرۍ نه اوس په ښکته په کوزېدو باندې وو. هغه طرف ته تاسو وکتل چې هغه قندارۍ او بیا دې طرف ته چې کوم دی نو دا تاسو ګورئ دا پلوڅو دی مخامخ لاندې په دې جوړه کې دا پلوڅو دی او بیا د هغې نه وروستو
ډېر لرې چې کوم دی نو هغه زموږ معیارو دی. دغه معیارو تاسو ته په نظر راځي او دا د پلوڅو ځمکې دي. ماشاءالله ډېر ښایسته زبردسته لوکیشن دی. A1 بهترین ایریا ده او دلته سهولتونه ماشاءالله زما په خیال سره چې د سکولونو هم شته دی، هسپتالونو هم څه تکلیف نه وي. د اوبو به غالبا چې لږ ډېر تکلیف وي هغه هم د چینو یخې اوبه چې کله دا خلک څکي که نه نو بیا به د هغې سره صحت بیا برابر وي. نو ماشاءالله دغه تاسو وکته او اوس موږ د دې ډیرۍ نه ښکته راکوزیږو. دلته دا روډ زما په خیال سره لږ داسې دغه غونډه کې دی. موږ به کوشش دا کوو چې د دې ځای نه لږ په طریقه باندې هم کوشو. موبایل هم رانه ونه لویږي خدا خیر کړي. او دغه مخامخ ډیرۍ چې کومه تاسو ګورئ د دې نه د پاسه موږ تاسو ته د ټول علاقې د ویډیوګانې وکړې او غونډه علاقه موږ تاسو ته وښوده. دغه زموږ معیارو او دغه پلوڅ او دغه چارمغزو دغه ایریا موږ تاسو ته در وښوده. او امید لرم چې دا پروګرام ستاسو خوښ شوي او زموږ علاقه هم خوښه شوي وي. نو د داسې ویډیوګانو لپاره د داسې پروګرامونو د کتلو لپاره د علاقې د ښکلاګانو د کتلو لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل دستک جندول په نوم باندې دغه لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ او د خپلو ملګرو سره شیر کوئ او تر بلې ویډیو د پورې سید رحمان کاکا خیل ته اجازت ورکوي. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.